الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، او په هغه کې داسې خلک هم شته دي چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوي او دا یی چې دا خو د غیګونو نه ډېر کچا ده. قل اذن خیر لکم یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منکم، ته ورته دا وایه چې هغه غیګونو نه کچا دا د تاسو دپاره بهتر ده چې الله باندې ایمان راوړي او د مؤمنینو تصدیق هم کوي او د هغو خلکو دپاره په تاسو کې چې مؤمنون دي رحمت هم ده. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، هغه خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي د هغوی دپاره دردناک عذاب ده. یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله احق ان یرضوه ان كانوا مؤمنین، هغوی قسمونه خوري د الله تاسو ته تاسو رضي کي او الله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم زیات حقدار دي چې هغه رضي کړلی شي که چیرې هغه مؤمنون وي. الم یعلموا انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم، ویلي هغه خبر نه دي چې کوم سړی دی الله او دغه رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي نو د هغه دپاره د جهنم اور ده، په هغه کې به هغه همیشه وي. دغه لویه رسوایي ده. اردو کې ترجمه کوم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں. کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے لیے بہتر ہیں. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور مؤمنین کی تصدیق کرتا ہے اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے مومن ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے آگے کہ تمہیں راضی کریں اور اللہ اور رسول اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے اگر وہ مومن ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا وہ جانتے نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا، یہ رسوائی والا عذاب ہے. ومنهم الذين يؤذون النبي، زنا خالق د سدیز نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسئی او دا یی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دی غیګونو نه ډیر کچا ده. د دې متعلق علامہ فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دا یو کاس وو، بلکې یو څو کاسون وو. یو نما وا حلاس ابن سوید او بل کاس وو دی هغه نما وا رفاعه ابن عبد المنذر. هغه یو څو کاسون نور او دی هغه دا وتیره وا سو هغه به حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کولې، پروپاګاندا به ورپسې کولې، مسلمانانو ته به پیغارونه کول. چنانچه جنگ غزوه تبوک ته کله مسلمانون تللو نو تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه چې غزوه تبوک چې کوم دا د رومیانو خلاف وه. نو رومیان چې کوم دي دا یو باقاعده یو عالمي طاقت و او د دغو یو منظم فوج و. دا عرب چې کوم قبایل وو دا څه فوج نه و، څه ټریننګ شوده آرمي نه وه، بعض اندازې جتې به وې لکه دیمو الله د اوس حفاظت وکړي، لکه دیمو کورمو کې جنګونه کېږي، بعض کلي ول ملي ول توپکې سره راوغلي، شیعاګون یا راوغلي، سنیون یا راوغلي، نو دا څه باقاعده آرمي څه ټریننګ شوده فوج نه ده، خو بس وړه ورکیا ورکي دي ستره بس توپک راوغلي مخې ډزایي بس که ولګېدو که نه ولګېدو. نو د داسې خلکو خلاف جنګ اسون وي نسبتا. نو مسلمانانو اوسه پورې چې کوم جنګونه کړي وو هغه آینده قبایلو خلاف وو. نو دا اول پیری وه چې د رومیانو خلاف څخه یو منظم فوج و د هغو خلاف جنګ و. نو دغو کسانو به پیغارونه کولو چې یاره د مسلمانانو اوسه پورې چې کوم دا کنه دا قبایلو سره جنګېدلي دي، د دغو یوه منظم فوج سره یوه طاقت سره چیرې مخامخ نه دي شوي، دا پیری به مخامخ شي، دغو ته به پاتې وښیي. همدانه منا یوه ورکې ویلو څه خوند ښه به وکړي چې دا ټول وتړي، چې کله رومیانو سره مخامخ شي نو دا مسلمانان د وتړي. نو ایو د ورکې یایي چې خلي تړل نه، چې یو سلسل کوړي یو کس واډبوي، نو دا نه منا خبرې به کولې. همدانه منا علامه آلوسی رحمت الله علیه په روح المعانی کې لیکلي دي چې یو کس و د هغه نما وه نبتل ابن الحارث. دا داسې ګندمي رنګ والا سړی و، داسې تورلیشای غوندې سړی و او د دې سرې سرې سترګې وي او دغه څاپي چې کوم دي که نه دا داسې تور مایل با سیاهي وي، یعنې تورې غنې وي او دا ډېر بد شکله و. نو دوی به داسې چل کولو چې
حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کولې انده مسلمانانو پسې پیغمبر علیه السلام پسې خبرې کولې نو چا ورته ویلو او دا هغه به واڅه د پیغمبر علیه السلام والا خبرې به کوم دي کنه هغه منافقینو ته کافرونو ته ورسولې نو چا ورته ویلو چې ورکه داسې ما کوه محمد صلی الله علیه وسلم به در باندې خبر شي چې د هغه خبرې د هغه جاسوسۍ د تکایي نو داسې نه ته مشکل جوړ کی نو دیو ته ویلو داسې دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د غیګونو ډیر کچا ده یعنی کچا مطلب دا څه کني بس یو خبره ووري څه دا ته ویلو بس مانی داسې سړی ته د غیګونو کچا نه یلیش عربی کې وته چې اوزن دا غیګ ده نو یی چې د محمد صلی الله علیه وسلم د غیګونو ډیر کچا ده سړی یو قسم ته وخره بس بیا خبره مانی نو کا مونږ چوک ته شیطانی وکیا یو قسم دا ته وبې فرانسه مو نه دی نو څه خبر ده حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه علامه علوسی رحمت الله علیه فرمایي چې ایوی موکی کې پیغمبر علیه السلام دی اندی د نبتل ابن الحارث متعلق ویلو صحابه کرامو ته څنګه چوک شیطان لیدل غوړي چې دا شیطان څنګه وي د نبتل ابن الحارث دا وکس شیطان دا شای نو دا ډیر داسې بیکور غني سړایو نو د دې متعلق الله رب العزت دا اټولي خبرې سره جامه کی نو الله رب العزت دغه کسونو ته دا فرمایي چې ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن ځنه خلک داسې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسوي او دا ونه چې دغه غیږ ده یعنی د غیګونو ډیر کچا ده بس کومه خبره ده او توکل تسلیم مني قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم نو الله رب العزت فرمایي ته تو ته دا وایي چې د غیګونو کې کوم دو کچا ده دې مطلب دا نه ده چې دوه پیږي نه دوه خپيږي نو ډیر خيار ده الله رب العزت دې ډیر عقل ورکړه ده د تاسو لپاره بهتر ده هغه داسې بهتر ده چې دو الله مني او د تاسو تصدیق کوم خبره تاسو ته وکړي د خپل اخلاق کریمانه په واجب نه کې د کم عقلې په واجب د خپل خو اخلاق په بنیاد باندې تاسو کوم خبره ته وکړي سار د توخه ته بالکل صحیح ده بس څه تو ویلو صحیح ده نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا نه چې تاسو په خبرونه پیږي هغه خپل اخلاقونه مجبور ده اخلاق دې په ګډه خویر کړی دي چې تاسو هاري الټا او د سیده خبرې جواب هغه په اخلاق کریمانه سویر کوي چنانچه الله رب العزت قران مجید کې پیغمبر علیه السلام ته دا خطاب ورکړه ده انک لعلى خلق عظیم الله رب العزت ته ډیر بهترین اخلاق در کړی دي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان متعلق فرمایي چې بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ز الله رب العزت دې پر رستولای چې د خو اخلاق تکمیل زوکا نو پیغمبر علیه السلام ته الله رب العزت اخلاق ورکړي دي او اخلاق کریمانه نه تاسو دا ناجایز پیدا وخسته چې تاسو نه نعوذ بالله به وقوف جوړ کړئ نه د پیښیا نه پیږي چې تصور وایي باندې تصار وخت دی بالکل صحیح ده سره د بچی پیږي نه الله رب العزت فرمایي والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم چوک الله د رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي دغه لپاره دردناک عذاب ده یحلفون بالله لكم ليرزقكم هغه روشي قسمونه کوي ته چې تو رزق کی الله او دغه رسول حق دور ده چې هغه د رزق کړل اوس دي ځکه اندغه کسان بروغلو پیغمبر علی السلام ته به قسمونه وخورو او یلو بدا چې محمد صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو قسم وکړ بس مانی حالانکه محمد صلی الله علیه وسلم د تاسو قسمونه چې منلو هغه دی الله رب العزت د نامې احترام کوالو تاسو به کله قسم ته وکړئ چنانچه مفسرین دي چې یو واقعیا د حضرت عیسی علیه السلام لیکلی دا چې عیسی علیه السلام یو سړی ولیدلو هغه غلا کوله عیسی علیه السلام په خپل سترګو ولیدل نو عیسی علیه السلام اکثری ته ورسته ویلو چې ورته تو غلا کړی دا هغه ورته قسم وکړ چې قسم پر رب ته مونږ نه کړی عیسی علیه السلام ته فرمایلی چې تو د دغه غاټه هسته نه ما و مو ته وخستله نو له هغه څه دا یاین چې الله نه ما خو ډیر لوی ده زبر دا وایي چې د مو سترګو چې لې دلی دي آی درویغ لیدلی دي د مو سترګې درویغ جن دي د کومي هسته نه ما ته د الله وخستله هغه د سینه ده بس زه یقین ورمنې کوم ته تو ویلو دی الله نه ما دا وکړه زه خپل سترګو باندې دا فتوا ورکوم چې مو سترګې درویغ جن نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا نه منه د دغه تصدیق په څکولو دی الله نامې په احترام کې به کول او دغه بیوقوف بدایلو څو دا حکم د محمد صلی الله علیه وسلم په یګی نه چنانچه الله رب العزت قران مجید کې وځي کې فرمایلی ولا تجعلوا الله عرضه لایمانکم تاسو دی خپل قسمونو او باب کې دی الله نامه نشانه ما جوړاوي ته تاسو په درویغه باندې دی الله قسمونه خوره او دی الله نامه مڅکوم دا غایوان نشانه یو هدف ګرځول ده دی الله نامه په درویغه باندې ما استعمالوي رختیاو قسمونو ممانعات نشته خو دی درویغه باندې ما خوره الله رب العزت فرمایي یحلفون بالله لكم ليرزقكم دغه د صحابه کرام یو ډور نه دغه بچي
دی هغه دی لپاره رزق کول دی لپاره تاسو کوم دا کنه درویغ یعنی مخلوق دی لپاره حدیث شریف کې راځي چې لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق تبعداري د الله په ناراضګۍ کې دا صحیح نه ده چې ته الله نه روزه کې او مخلوق رزق کې نو الله رب العزت فرمایي چې یرزقکم دا غو دي تاسو رزق کول دي لپاره دي تاسو شارم نه دي تاسو ډور نه کوم دا غو قسمونه خوري والله ورسول حق ان يرزق الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حق دور نه څنګه رزق مخلوق چې رزق ہے الله او د رسول رزق ہے د بل یوت کې تعالی رب العزت فرمایي سلام یعلم انه من حادد الله ورسوله ویل دا خبر نه دي چې کوم سړی الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي دی هغه مقابله کوي دی هغه دشمنی کوي دی هغه لپاره نار جهنم لہذا دی الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نه فرمانه نه ځون ستل پکور دی ګوره دا قرآن مجید دا عالمی کتاب ده آنے والی نسلوں کی ہماتا راسی مخلوق دی پارا دا دا مو دی پارا سباک تا صرف دا نا چه مو اغا منافقین په تناظر کې دا کسو چې داخل منافقین ته دي مو ته الله رب العزت فرمایي چې دی الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت مو کو دی الله رسول مخالفت چی شدا دی الله احکامات نه روګردانی دا چې سره دوکا کوي دا دی الله حکم خلاف ورزي دا چې سره زیاتای کوي چې سره ظلم کوي یې چې حق رندای دا اټول نن مو څه هول دا خپل هر سړی د خپل ځون سره مراقبه وکي یو سړی ممکن نه دخلي چې د بل حق نه نیوال نو ګوره د خلکو حقوق دی وی د محمد صلی الله علیه وسلم باندې هسته پیغمبر علیه السلام سکله وخت را نږدې شولو نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کرام را ګرځ کړو او ورته خطاب وکړلو څګوره زنه نشټوي کیدای شي نږدې وختونو کې بیا ځنه و دای مو تاسو سره اخیری ملاقات ثابت شي نو ګوره تاسو وکه کدی چوپ مو حق را باندې وي بالکل مو ته یاله شته چې دغه حق ادو ګنځه کڅ قیامت پورې جی بیا ډیره درنه اوریږي چې چې حق نشه د کوله یو صحابي او ته چک شول چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمو په تو منی دوره دوره قرضا در باندې ده نو حضور صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې زه دې تو تکذیب نه کوم چې ته د درویغ یای خدا پښتنه نه کول غوړم چې دې چی شي قرضا د په مور باندې ده نو هغه طرز وکړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای واوري چې تو په محفل کې نوستو یو سړی ته روغل سوالې ده تا تو ویلو چې تاسو کې چوکوي دي تا ویر کې هغه ته بیا زویر مو سره اوس نشته نو اکثریت مو دي تاسو په واجی ویر کړل امداد مو سره وکړل نو پیغمبر اسلام ورته فرمایلو چې دې تخپل حق ویر کې بلکې لکه زیات ویر کې نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم غني هسته هغه دی الله دی ډور نه دی چې حق نه دا وسور کړل نن مو داسې دړل سره بریتونه ته دارای کې دلی مو دې لری منډل سره خلاصتا نشته دي او دا مو خپل تورغن څه پلان کای مو واشړلو او حق مو نه وسور کړل الله د متنی کمال توفیق نصیب